د قرآن دا ویډیو لایک کړئ او مخکې شیر کړئ. موږ به له ډېر دعاګانې کوو. قاري صاحب څه بنګله گاړې مدرسه خو دلته جوړه شوه، خو د مدرسې شاته ستا کور جوړ شو که نه؟ رښتیا به وایي مونږ سره ډېر یتیمانان ماشومانان دي، ډېر لپاره مستقبل ضروري دی. که الله به انشاءالله دلته د سکول ترتیب وي، که تاسو مونږ سره د لنټر کې تعاون وکړو، مونږ به ډېر خوشحاله یاستو. ډېرې دعاګانې به الله کوو. مولوي قاري صاحب مونږ له به 3 ورځې چټي رانه کې مې ولې وي موسم ډېر زیات یخ دی، مونږ به چېرته هوټل کې کار وکړو چې پیسې راکړي، ځان له به پیزار واخلو. تاسو لږ وخت کې مونږ سره ډېر تعاون وکړو. الله په لږ وخت کې زموږ جومات جوړ کړو. دلته کې مونږ سره اکثر یتیمانان ماشومانان دي. کال به انشاءالله دلته د سکول ترتیب وي، مونږ په دې کمرو باندې لنټر اچو. که تاسو مونږ سره لږ تعاون وکړو، الله به تاسو له اجر درکړي. د یتیم سره د الله دومره مینه ده چې په دنیا کې د ټولو نه خوښ انسان چې کومه دی هغه الله ته چې کوم دی یتیم دی. ولې چې زمونږ پیغمبر علیه السلام پیدا شو هم یتیم و. قاري صاحب را سره ولاړ دی، 2 خبرې ورسره کوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه دی قاري صاحب؟ خیر دی جی الحمد. مدرسه په یو شاړه دشته کې تاسو مدرسه چې کومه ده شروع کړه او الله تر څه حده پورې ومرسوله. ملګرو تعاون ډېر وکړو که لږ؟ الحمدلله ښه ډېر تعاون ملګرو په لږ وخت کې وکړو، خو الحمدلله موږ ورله پیسې بې ځایه نه کړې. پیسې مو ورله په ځای باندې ولګولې. لکه اوس هم چې ډېر خلک داسې راشي په دې لار تېرېږي وي قاري صاحب دا مدرسه خو تاسو چېرته نه راوړو دلته مې کېښوده. لکه ماشاءالله دومره زر الله وکړه. ولې موږ د چا پیسې بې ځایه نه کړې. چا څه له رالېږلي دي هم په هغې مو ورته لګولي دي، ورته مو ویډیو کړې ده، ورته مو لېږلې ده چې پیسې مو درله په دې ولګولې. ښه دلته تاسو سره یتیمان هم دي په دې مدرسه کې، او بل تاسو یو ناشنا خبره مې د کسانو طالبانو نه واورېده چې دلته موږ ته سکول هم شروع کېږي. رښتیا ده؟ الحمدلله کاله بدی د سکول ترتیب هم موږ سره دلته اکثریت دا یتیمانان دي. لکه دا اوس موږ سره د سربندي د په 1 فروری باندې تېر یو ماشوم راته داسې ډېر درد نه ډکه یو خبره وکړه چې قاري صاحب موسم ډېر زیات یخ دی، موږ خپل بچو له څادر واخلو، ګرمه ټوپۍ واخلو، بوټان واخلو، بنین والو، ګرمې کپړې والو. دلته یتیمانان دي چې د سر سایه پلار یې اوچته شوی ده، وفات شوی دی. مولوي قاري صاحب موږ له به 3 ورځې چټي رانه کې مې ولې وي موسم ډېر زیات یخ دی، موږ به چېرته هوټل کې کار وکړو چې پیسې راکړي، ځان له به پیزار واخلو. د یتیمانو دا څومره د افسوس خبره ده چې یو ماشوم به بیا د یتیم به د قرآن نه پاسي او بیا به ځي بازار ته او بیا پردي هوټل کې کار کوي د خپل پیزار دپاره. هغې وجه څه ده؟ موږ سره اول کې خلکو تعاون کړی، خو دا موږ 2-3 ویډیوګانې ورکړو، د خلکو محبت کم شوی دی. یا خو په موږ باندې شکي، موږ خو هر چا ته دا وایو چې چا تعاون کړی دی، یو خو به هغه چې چا 1 روپۍ رالېږل د هغه ما سره کاپۍ کې به لیکل پرته وي، ثبوت را سره موجود دی، موږ ولې په ځای لګولي دي. موږ وایو چې دې یتیمانانو سره ودرېږي د الله د رضا دپاره. د دې ختمونه دي، دې له به کپړې واخلو، دې له به پیزار واخلو، دې له به پټکې والو، ټوپۍ به والو، دوی به خوشحاله شي چې تر کومې دې سبقونه وي تاسو له به دعاګانې کې الله به تاسو له اجر درکړي. نن به یو ماشوم څنګه د قرآن نه پاسي هوټل کې به کار کوي، نن به یو ماشوم څنګه د یو پیزار دپاره پاسي او پردي دوکان کې به کار کوي. نو موږ تاسو له پکار چې دا ویډیو د الله د رضا دپاره شیر کړي، د یتیم بچي سره ودرېږي، الله به تاسو له اجر درکړي. حاجي قاري صاحب څه بنګله گاړې مدرسه خو دلته جوړه شوه، خو د مدرسې شاته ستا کور جوړ شو که نه؟ رښتیا به وایي زه به دا ووایم چې د علاقه هم ګواه د کلی هم ګواه دی. ما چې کله د مدرسې لنټرو الله په ذات باندې قسم چې ما خپل موټرسایکل هم هغې له خرڅ کړی. اوس در سره گاړی شته؟ نه ګاډی شته، نه مو بنګله شته، نه مو کور شته. ما ته ډېر ملګري وي قاري صاحب موږ دلته 1,38,00,000 روپۍ ولګولي. ما ته قاري صاحب په دې 38,00,000 ستا ښکلی ګاډي کېدو. ما ګاډی خو په دنیا کې شو، خو آخرت دپاره به بیا ډېر په بد حالت و. بالکل. نو قاري صاحب روپۍ زه وخوړی کم خوا لاړی. قاري صاحب خو هماغه قاري صاحب دی، نه چې کومه دی بس غټ شو، نه چاق شو، نه ګاړی واغستو، نه کور جوړ کړو، په کم سیډ یې وخوړی. په مدرسه روپۍ ولګېدې، دا درته زه ثبوت در کومه. 13-15 زره راغلی وم، دا ځای پکې راوله، داسې راتاو که دا کیمره. دلته یو شاړ کنډر و، هغه نه مخکې چې راغلی وم په هغه ګوټ یو صبر لګېدلی، هېڅ هم نه و، هېڅ هم نه و. دغه وګوره ښه ښایسته د باترومونو سیسټم ورسره ګریزر، دغه د دې خبرې ثبوت دی. بل اول ځل چې موږ رالو نو دا مدرسه بالکل لکه دغه بلډینګ چې کوم دی دا نه و، که و هم د نیش برابر و، لکه کمزوری و. دغه جوړ شو،
دغه ځایونه جوړ شو ورسره دیوال وشو د سفر نه چې کوم دی دغه یتیمان دغه ماشومان دغه طالبان راپاڅېده راوچت شو په ښایسته فرش باندې کېناسته. اوس چې کوم دی د دغه ځای کامی دی دغه تاسو کتی شئ دې کې به انشاءالله دې ته دیني درس سره سره دنیاوي درس هم ورکوي ولې چې جومات یخ وي په دې کې وده کېدی خو نه شي دا به البته دلته کمرې جوړوي چې څه جوړوي کاري صاحب سره لږې خبرې په دې هم کوو دلته څه جوړېږي کاري صاحب دا کمرې چې دي دا خو مونږ وایو چې د ماشومان قرآن سره سره دنیایي تعلیم هم حاصل کړي نو دا شپږ کمرې دي مونږ وایو چې په دې باندې الله لنټرو کې کال لدي فرست ټایم کې دلته سکول ترتیبي سیکنډ ټایم کې مخامخ جومات کې بیا سبق وي نو سکول ترتیب را سره ډېر غم دی چې کال لدا وشي بالکل نو تاسو وکړه د مدرسې د جوړېدو پیسې چې کمې راغلي انشاءالله یو په یو په مدرسه لګېدلي او بیا هم په مدرسه لګي خپله پیسه داسې اعتباري اعتمادي سړي ته ورکړئ چې تاسو ته پته ولګي چې او دا زما د آخرت دپاره چې کوم دا یو ګفت شو یو ګټه شو او د دې به الله په هغه جهان کې اجر راکوي بل د دې دا یو وخت ته په دې کې خلک راځي مونځونه کوي دلته کې چې کوم دی جمعې مونځ به پړاویږي دغه شانتې ماشومان به دیني زده کړې کوي